أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. سورة مائدة آيات نمبر 2. د دې آیات ترجمه تیر سوی، البته د دې څه مسائل فاتو. د دې آیات شان نزول کې تفسیر ابن جرير څو واقعات را نقل کړي. یو واقعه دا را نقل کړي ده چې د حدیبیه واقعه ده، او دا تاسو ته په نورو ځایو کې هم تیر سوی ده او آینده مر روانه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ذوالقعده الحرام په میاشت کې د عمرې اراده کړې. حدیبیه د مکه مکرمه څخه 9 میل لري او علاقه ده. حالته یو کوچنی چې نو پیغمبر علیه السلام پر هغه باندې بیعت کړي صحابه کرام سره، نو دغه علاقه ته حدیبیه وایي. کافرانو د پیغمبر علیه السلام مخه ونیوله او پیغمبر علیه السلام ته اجازه ورنکړي. نو په دغه پلا باندې پیغمبر علیه السلام د هغوی سره صلح وکړه. په صلح کې تقریبا 10 شرایط کېښودل شول او هغه شرایط ظاهرا ټول تقریبا د مسلمانانو د عزت او ابرو خلاف، لیکن چون کې دی کې د الله تعالی حکمت او پیغمبر علیه السلام دا سره تسلیم کړله او ورسته دغه شرایط مسلمانانو ته زیاته ګټه وکړه. یو واقعه دا نقل کړي. نو صحابه کرامو چې کله مکه مکرمه فتح شو، نو دا وغوښتل چې دغه د مکه خلک دا د مکه مکرمه د عمره او د حج څخه منع کړي. لکه دوی چې موږ نه حق منع کړیو، نو موږ ته خدا بيخي حق ده چې دوی منع کو سره د دې چې د دوی طریقه صحیح طریقه نه ده. یو واقعه ده. دوم واقعه ده د حتیم ابن هند په نامه باندې یو کسو او دا منافق او کافرو مدینه منوره ته راغلی وو. په مدینه منوره کې یې څه سامانونه خرڅ کړ، بیا چې کمی پیسې و دا شان حاصل کړل، نو د مدینه د باندې ووتی او ورې څه کسان هم کښینول او بیرته مدینه ته راغلی. دا اظهار وکړي چې زه ایمان راوړم. پیغمبر علیه السلام ته د وحی په ذریعه معلومه شوه چې دا منافق دی. صحابه کرام ته ویل چې اوس یو کس راځي او د شیطان په ژبه خبرې کوي. او دې چې ظاهري د ایمان دعوه وکړله، اسلام یې راوړی چې د مدینه د باندې ووتی. د مدینه څخه د باندې د مسلمانانو سوشان او د زکات اموال و، نو هغه د ځان سره بوتل لويت. کله چې د حدیبیه واقعه پیښ شوه، پیغمبر علیه السلام او صحابه پر لار روان و چې دا کس یې ولیدي هغه وشه یا هغه وشانی مکه مکرمه ته د دې د پار روان کړي و چې حالت بیا د عمره د شکریه او یا د حج د شکریه په مقابله کې حلال کی. نو پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو دا اراده وکړل چې د دې څخه د وشان واخ. نو الله تعالی دوی د دې سامان عقل چې دا مکوي. درېمه واقعه دا ده چې د مکه د فتح فورز باندې چې مکه فتح شو، نو ځینو صحابه کرامو د مشرکانو څخه د انتقام اخیستلو اراده درلود چې الله سبحانه و تعالی دغه آیاتونه نازل کړي. یعنی دا د دروس او واقعات سره لګیږي چې تاسو د الله تعالی شعائر دا سپک مګنئ. مطلب دا چې د مکه مکرمه سپکاوي مکوي. که هغه ستاسو غلاصوي سامان اوس د مکه مکرمه د احترام په نیت را روان کړي، هغه کار ملري. او کوم خلک چې مکه مکرمه ته راځي، هغه چې هر څوک وي تاسو یې منع کوي. دا چې بیا ورسته پیغمبر علیه السلام پر روان کال کې د مکه د فتح تماسه په نهم کال بیا اعلان وکړي. سورۃ توبه کې دا تفصیل را روان دي. هلته بیا مشرکان پر کعبه باندې د طواف سمن کړ. هلته بیا تفصیلی بحث راځي. نو دې آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی د دغه کارو څخه مؤمنان منع کړ. لا تحلوا تاسو سپک مګنی شعائر الله، د الله تعالی شعائر
د الله تعالی د شعائر په ارتباط ما درته ویلي و چې دا د شعیره جمع ده. شعیره هغه شی ته ویل کېږي چې ظاهري علامه او ظاهري علائم د اسلام ما درته بیان کړل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی، قرآن دی، اذان دی، منځ دی. لا تحلوا شعائر الله، تاسو پک مګنی د الله تعالی شعائر ولا الشهر الحرام، او مد حرمت میاشت سپکی ګنی، مد دی حرمت ماتوي. ولا الهدي ولا القلائد، ولا الهدي او ناغه د قربانی څاروي چې دوی د قربانی د پاره روان کړي وي، یعنی کستاسو وي اوس دوی غصب کړي وي روان کړي وي، او یا تاسو خپل وي نو تاسو یې سپکاوي مکو. ولا القلائد او ما هغه پټي چې د دې حیواناتو په غاړه ورزړېدل، نو دا هم مراد ورسره حیوانات دي، او دا اوس سپکاوي مکو. ولا امین البیت، او د هغو خلکو سپکاوي کوي امین چې راتلون کی البیت الحرام و بیت الحرام، یعنی ولو که هغه دغه مشرکان وي او یا مثلا ایمان خوراوړي او د حج په طریقو په اصول شپره نه پوهیږي، انو په خرابه طریقه باندې کوي. ولا امین البیت الحرام یبتغون فضلا من الله، چې هغه اراده لري یبتغون هغه غواړي فضلا فضل من ربهم د خپل رب د طرفه، تاسو دا غسپکاوي مکوي. د دې شان سپکاوي درې قسمه کیږي. یو خدا دی چې یو سړی قطعا دا کار ونه کی، دا یو قسم سپکاوي دی ځکه د الله تعالی حکم دی او څوک نه کوي. دوم دا دی چې کوي خو یې خو په کولو کې سستی کوي، او دریم دا دی چې کوي خو یې او په کولو کې د حد تجاوز کوي. نو دا درې سره طریقې منع. نو لا تحل شعائر الله دې درو سرو ته شاملېږي. لکه زموږ بعضې حاجان صاحبان چې ولاړ شي او یا څوک د عمرې د پاره ولاړ شي، او بس نو پر د بل کار درېدلی دي، د ورځې 4 عمرې کوه، د ورځې 5 عمرې کوه، زغله ورازغله زغله ورازغله، او دې ته نه ګوري چې په شریعت کې چې زه دلته راسم شرعي مسله شي زما لپاره زیات عمرې کول ډېر ثواب لري او که طواف زیات ثواب لري. موږ د فقه کتابونو کې لیکل شوي دي چې طواف په هغه ځای کې تر ټولو عظیم عبادت دی، او د عمرو په ارتباط د علماو اختلاف دی. یو ډله علما خو دغه د مکې مکرمه کې د نن ناست او بیا وتل بیرته راتلل د عمره ګر سریسی نه بول، فقط 2 عمرې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه هغه سنت ثابت دي چې په مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام کړی. یو دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حنین غنائم تقسیم کړل په جعرانه کې، نو یې د شپې د عمرې احرام د جعرانې څخه وتړي او رالی مکه مکرمه ته عمره وکړله او بیرته ولاړ. او بل دا چې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه ته وویل چې ته د عائشه رضی الله عنها سره ملګری سه، عائشه رضی الله عنها ورور ده، او د تنعیم څخه د عائشه رضی الله عنها د عمرې احرام وتړي او راځي. نو چې هغه ولاړه د تنعیم څخه یې احرام وتړي چې دا تنعیم ته اوس مسجد عائشه ویل کیږي. او دریم دا چې پیغمبر اسلام د مدینه منورې څخه راتلی د ذوالحلیفه څخه احرام وتړي او مکه مکرمه ته راغی. نو دا چې سړی د نن په مکه کې ناست وي او بیا وځي بس د تنعیم څخه احرام تړي ور رواني، احرام تړي ور رواني، خو یو پلا به هغه سنت طریقه ادا شي، دا بار بار ادا نه ولو که ځینې علما خو یې جائز غني، او زموږ دا مذهب دی چې جائز خوده او امیست چې الله تعالی ثواب قرباني ورکي. لیکن د اختلاف سوتل شداوی چې افضل تر ټولو دادی چې ال تسړی طواف، یا ځینې کسان الته په تلاوت باندې اخته تر تلاوت ثواب ثواب لري، ځکه دا داسې ځای دی چې دغه عبادت به بل ځای نه کیږي. تلاوت خو ځای کولای شي یا نوافل خو ځای کولای شي، یا ځینې به ځای بزرګان به روزي ونیسي بار طواف هم نشي کولای، دا روزي ته کورم نیولای شي، دا به ځای بزرګی نه د پکار سړی د ځار بزرګی کوي. نو دا هم داسي د حد تجاوز دی. ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، چاوی غواړي تلاشوي فضلا فضل من ربهم دخل رب د طرف ورضوانا او رضا. واذا حللتم فاصطادوا، چې کله تاسو حلال سواست فاصطادوا بس تاسو ښکار کوئ،
مطلب دا چې پر تاسو باندې ښکار کول په حالت کې د احرام جائز نه دي، او هر کله چې احرام ختم سو بیا تاسو ته ښکار کول جائز دي. زموږ او د امام شافعي رحمت الله علیه تر مابین یو مسله د وخت څخه هغه اختلافي روانه ده. هغه دا ده چې کله یو شی منع سي او دوباره جائز سي، اول منع وي او بیا روا سي، نو موږ وایو دغه دوباره روا کېدل یې دلالت نه کوي پر استحباب باندې چې دا بنو شي، او دا دلالت پر کراهیت باندې نه کوي. نو دا یو مسله ده چې اول د واره خوشکار حرام وو اوس روا سو، نو د دې معنا دا نه ده چې اوس یې کول پر تا واجب سو، بلکې اوس یې کول درته جائز سو. کدی وکړي هم پروا نه لري، کدی نه کوي هم پروا نه لري. ځکه نو دا قاعده بیانې چې امر په دغه ځایونو کې چې د حذر څخه د منع څورسته امر په یو شی وسی، هغه امر د پاره د وجوب نه راشي. فاصطادوا نو تاسو ښکار وکړئ. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام. ولا يجرمنكم او ندی مجبور کوي تاسو شنآن قوم د یو قوم سره دشمنی، ان صدوكم پدی چاوي تاسو منع کړی واست، یعنی په ورځو کې د حدیبیه عن المسجد الحرام د مسجد حرم څخه ان تعتدوا چې تاسو دې تجاوز وکړي، یعنی د احکام مذکوره او مخالفت دی وکړي. چون کې مشرکان پیغمبر علی السلام او صحابه کرام انتهایی زیات زیرولي و او زیات تکلیف او مشکلات ور باندې تیر کړي، خداغه باوجود اسلام خپل پیروانو ته د دې تاکیدی امر کوي چې د یو چا سره د دشمنی په وجه باندې باید انصاف پرې نه شودل شي، بلکې تاسو به اعتدال کوئ، یعنی د یو چا د دشمنی په وجه به حدود نه ماتوي چې د الله تعالی احکامات مات کړي. ولا يجرمنكم شنآن قوم او ندی آماده کوي تاسو شنآن قوم د یو قوم دشمنی ان صدوکم چاوی تاسو منع کړاس د حدیبیه پشپو کې عن المسجد الحرام د مسجد حرم څخه ان پر دی باندې تعتدو چې تاسو د حدود تجاوز وکړي، یعنی د احکام مذکوره او مخالفت وکړي، د هغه د دشمنی په وجه تاسو هغه را منع کړي یا غساروی جنی واخلی، نو د انتقام په خاطر دا کار بنه کوي. پدې کې الله تعالی د خپل بندگانو د پاره یو ډیر عمومي قانون وضع کړي چې د یو چا سره ستا دشمنی او د یو چا سره ستا بدی باید د شرعي حدود د ماتیدلو باعث ونه ګرځي. که یو سړی په الله تعالی ایمان لري هغه به د حدود تجاوز نه کوي. په موږ کې دا ډیر بد مزاج او طبیعت دی، کله مو د یو چا سره لږ اختلاف رالی بیا شرعي حدود ماتو، بیا د الله تعالی احکامات ماتو، او دا د قران دغه آیات صراحتا مخالفت. مثلا د یو چا سره د خوابد اسول، نو تا ته خدای غیبت کول نه روا، موږ دا غیبت کو، تا ته خو د هغه سره داسي کار کول نه دی پکار چې هغه ته ضرر او تاوان ورسي، او موږ هغه ته ضرر او تاوان رسو. خصوصا ځینی خاوندان د کوروالا سره داسې معامله کوي چې کله یو جنجال یو واقعه پیښ شي نو د شرعي حدود پاغه کې ماتي، یا خو طلاق نه ورکي او یا دا چې د هغه سره داسې یو گزاره کوي چې د مسلمان لپاره هغه جایز نه، او یا جنجال دی و چا سر راغلی او انتقام د بل څه اخی. لکه دا بازو صحراو کې چې دا مزاج په یو کور کې د شدې سره بدی کیږي، دا بل کور کې ما غسلسله شروع شي، ځکه خدا هغه سره الته بدی کیږي نو دلته باید وس. دا سراسر د اسلام خلاف اصول دي، د دې څخه باید سړی ځان وساتي. وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا تاسو معاونت وکي على البر پر نیکی باندې، والتقوى پر تقوا باندې، یعنی تاسو یو د بل تعاون سره کوي. دا به یو بل عمومي قانون دی د انسانیت د پاره چې الله تعالی وضع کړی چې تاسو یو د بل تعاون کوي پر نیکی باندې. مثلا دغه شرعي احکام یو بل ته ترغیب سره ورکوي، یعنی البر څخه بمراد نیکی سي، د تقوا څخه بمراد ایمان سي، او یا به د بر څخه بمراد ایمان، د تقوا څخه مراد پرهیزګاری، یعنی تاسو یو د بل پر دغه شانو تعاون سره کوي. وتعاونوا على البر والتقوى، او تاسو تعاون کوي یو د بل پر نیکی او تقوا باندې.
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او تاسو یو د بل تعاون مکوي على الاثم پر ګناه باندې والعدوان پر ظلم باندې یو د بل سره پر ګناه او ظلم تعاون مکوي دی کې الله سبحانه و تعالی دوه شی بیان کړ یو دا چې تاسو یو د بل تعاون سره کوي الله سبحانه و تعالی د انسانیت د فار د مزاج او طبيعت ګرځولي چې د عالم اداسي جوړ کړی دی چې یو بل ته محتاج که سړی وګوري تمامه دنیا کې هیڅ څوک د بل د احتیاج اخلاص نه که پاچاهان وي وزیرانو ته محتاج وي عسکرو ته محتاج وي او عسکر وزیران به و دې پاچا ته محتاج که سرمایدار خلک وي غریب خلکو ته محتاج وي غریب خلک به هغه ته محتاج وي یو د بل الله تعالی دا نظام د سي جوړ کړی دی چې یو د بل امداد او کومک کوي او یو بل ته محتاج پدې کې لوی حکمت د الله تعالی د دې کدا انسانانو ته د احتیاج موضوع د الله سبحانه و تعالی د طرفه نه وي ورکړل شوی نو انسانان به په دې خپل کارونو باندې یو د بل راضي نه وي یعنی کدا د یو ملک د یو مشر پلاس کې وي نو یو ته د چریو پاکول ورکسپارل او بل ته یو ش اعلی تجارت ورسپارل دا کله امکان درلود چې ودی لړی کولای او بل دی په یو اعلی مغازه کې دکانداری کول لیکن دا الله تعالی د ترتیب داسې جوړ کړی دی هغه په لړی باندې راضي کړی دی هغه په هغه مغازه راضي کړی دی لړی والا ته د هغه پر مغازه اعتراض نشته او هغه د لړی څخه اهانت او سپکاوی نه محسوس دا الله تعالی د انسانانو تر مابین یو لوی حکمت چلولې دی او دا الله تعالی په دې خپل بندگانو ډېر لوی رحم دی چې دا کار خپل په ذمہ باندې اخست او بل دا چې وسړی وګوري نو د انسانیت د هر فرد شکر باید ادا کړي د مثال په توګه که موږ مثلا لږ معمولی کار کوو نو په دې کې د ټولو انسانانو کومک موږ سره ملګری یو مثال مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی وای مثلا تراوزه د کور څخه د باندې راوځي نو تدر مارکیټه پورې تریوځای پورې په یو رخصه کې یا یو ټکسي کې ځان رسې وای کته دې ته سوچ وکړه ته ټکسي والا ته محتاج شې او هغه ته محتاج او دې ته وګورې چې ستاسو لپاره ټول عالم په کار لويدلې دا ټکسي چا جوړ کړی دي ټیرونه چا جوړ کړل پټرول چا برابر کړل پرزه چا برابر کړل سړک چا ورته آماده کړي او ته دغه ټول خلکو په کومک د دې په دې کې سپورس په تر غزا ورسي نو ستاسو سره غواکي ټول انسانانو معاونت وکړي نو دغه عالم الله تعالی پر دې تعاون باندې یو د بل سره جوړ کړي کوس یو د بل محتاج نه نو عالم ورانی خرابي نو تعاون د انسانانو په مزاج او طبيعت کې الله تعالی یشي لیکن هو تعاون دوه قسم دي یو تعاون پر ګناه باندې یو تعاون پر نیکی او پر تقوا باندې نو الله تعالی فرمایي چې تاسو په مزاج او فطرت کې الله تعالی یو د بل احتیاج سره یشي دي او دا یوازې الله تعالی دی چې چاته محتاج نه دي نو تاسو یو د بل تعاون سره کوئ او تاسو یو د بل پر کارونو باندې حسد مکوئ او څوک د خپل فطري ازادي نه مرا ګرځول ځکه د فطري ازادي نه خلک را ګرځول دا د فطرت نه بغاوت لکه د کمونیزم او سرمایه‌دارانه نظامونه چې په عالم کې اوس پاري دي یا دغه سوشلیست نظامونه چې دا د امریکا او د اروپا او د غرب د خاص راغلي چې د خلکو تجارتي کاروبارونه ټول د یو څو خاصو تجارانو په قبضه او قدرت کې راشي باقی ټول خلک د ورځې څخه اخوا ته بل ورځ نور فقرا کیږي او دوی ورځ په ورځ په دې باندې مړیږي نو دې په ارتباط خو د سود په ارتباط تفصیلی دا خبره مشکړه والته او وجوهات هم بیان کړي او بل د کمونیزم نظام دی چې هغه د اشتراکیت نظام لري چې مثلا یو سړی بخپل سرمایه نسی پیدا کوله بلکې علی سویه به د ټولو تر مابین تقسیمیږي نو دا دواړه د فطرت بغاوت دی الله تعالی د انسانانو مزاجونه فطرتونه استعدادونه جلا کړی یو سړی ډیر ذهین سړی وي کله وخت باندې ډیر کار کوي یو سړی بیا غبي وي د سهار در ما شام کار نشي کولای په کارونو کې پر نو یو خدا او بل تاسو یو د بل پر نیکی او تقوا تعاون سره کوي دا یو دوم اصل الله تعالی بیان چې پر ګناه یو د بل تعاون وکړي ځکه چې پر ګناه باندې یو د بل تعاون دا د الله تعالی د ناراضتیا سبب ګرځي او پر ګناه یو د بل تعاون د آخرت د خرابۍ ذریعہ ده هغه په دې اعتبار کې دلای سي پر نیکی او تقوا تعاون
چې په انسانانو کې فقط یو مزاج پیدا شي، هغه دا چې دی ځان مسلمان وبولي. که مسلمان د خپل تقسیم د پاره پر علاقه، پر ژبه او پر سمت باندې تقسیم سو، بیا په هغه وخت کې یو د بل پر نیکی او تقوا تعاون نشي کېدای. د مثال په توګه که موږ پر دې تقسیمي چې دا افغانۍ دي او هغه هندۍ دي او هغه عربۍ دي، نو بیا په هغه صورت کې موږ یو د بل تعاون نشو کولی. ولی چې که دا معیار وګرځېږي نو بیا به په نفس کندهار کې پر علاقو تقسیمیږي، بیا به په یو ډېره کوچنۍ علاقه کې پر قومونو تقسیمیږي، او بیا به په یو قوم کې پر پښو باندې تقسیمیږي. نو خو تعاون لاړې ختم سو، تعاون کېدلی نشي. او اسلام دا مزاج مات کړي، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امت تر مابین تعاون پر اسلام باندې کښېښود. لکه الله تعالی چې په خپل کلام کې ډېر عظیم تقسیم کړي. الله تعالی فرمایي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. الله سبحانه وتعالی تاسو پیدا کړاست، بس په تاسو کې ځینې مؤمنان دي ځینې کافران. مطلب دا چې تقسیم به د کفر او اسلام تر مابین کړي. کفر به د کافر معاونت کی، مسلمان به د مسلمان معاونت کی. چنانچه د بدر، د حنین او د خیبر او د مکې جنگونه د کافر او مسلمان په تقسیم باندې شوي دي، نه د قوم او د سمت او د ژبې په اعتبار. چنانچه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ټول قومونه یو ځای کړي وو او هیچا پر بل چا باندې ځان ته برتري نه ورکول. یو شاعر په هغه ارتباط وایي حسن ز بصره، بلال ز حبش، صهیب از روم، ز خاک مکه ابو جهل، این چی ابو العجیب است. وای حسن د بصری څخه، حسن بصری رحمه الله دا غلام، او بلال د حبشې څخه دام غلام، صهیب روم دا د روم څخه، او د خاک مکه د مکه د خاورې څخه ابو جهل. خدا عجیب ده چې هغه ټول سره یو ځای واو دا جلاو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل امت داسې جوړ کړي. او یو بل شاعر وای هزار خیش کی بیگانه از خدا باشد، فدای ایک تن بیگانه که اشنا باشد. وای پزرها و هغه دوستان چې د خدای بیگانه ای، نو د یو تن بیگانه سړی دی قربان سي چې هغه ستا سره آشنا ای. یعنی چې کوم بیگانه ستا سره په ایمان او عقیده کې یو ځای، تر هغه دی پزرها و هغه قریبان قربان سي چې د خدای سره نه آشنا ای. یعنی اصل خو د خدای سره آشنایی په کار ده چې د الله تعالی سره د انسان آشنایی راشي. نو د دې لپاره دا ضروری ده چې مسلمانان د تعاون اصلي منبع دغه شی وګرځي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته د خپل ورور امداد او کومک کوه که ظالم وي که مظلوم وي. صحابه کرام پوښتنه ځینې وکړه چې د ظالم امداد څنګه وکړم، د مظلوم خو سیدي د ظلم به اخلاص کړه. ول د ظالم امداد دا دی چې د ظلم یې رامنع کړه، دا کومک. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر مؤمن ته د دې امر کوي چې الدال علی الخير کفاعل. که یو څوک د خیر پر کار یو چاته دلالت کوي، نو دا بالکل داسې دی لکه د خیر د کار کوونکی. قرآن کریم کې بل ځای الله تعالی فرمایي فلن اکون للظالمین ظهیرا، نو هیڅ کله به زه د ظالمانو ملګری نسم. د دې آیات په تفسیر کې ابن کثیر را نقل کړي دي، ځینې نور احادیث هم دي، که وخت زه بیا را نقل کړم چې د مسلمان د پاره د هغه حکومت مزدوری کول مطلقاً حرام ده چې هغه حکومت په مسلمانانو ظلم کوي. حتی چې د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی د ظالمانو په ارتباط اعلان وکړي چې ظالمان راټول کړي. وای نو د هغه حکومت هغه خلک چې هغوی په دې حکومت کې کار کړي او هغه حکومت ظالم وي، هغه ټول به راجمع شي. حتی هغه څوک به هم راجمع شي چې د دفتر مشوارني او قلم ایوړل وراوړل او د دفتر کاغذ ایوړي وراوړي، دا به راجمع شي او د اوسپنې په یو ډېر خطرناک صندوق کې به واچول شي او بیا به جهنم ته غورځول کېږي. نو تاسو د ظالمانو امداد مه کوئ. الله تعالی فرمایي ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تاسو یو د بل معاونت مکوئ پر ګناه باندې، والعدوان په ظلم باندې، په ظلم باندې او پر سرکشي او نافرمانی د چا معاونت مکوئ. مثلا دغه احکامات چې مثلا څوک مخالفت کوي، ماتوي د خدای د احکامات، نو تاسو د هغوی کسانو قدر مکوئ، عزت یې مکوئ، معاونت یې مکوئ. واتقوا الله، د الله تعالی څخه وبېرېږئ. د الله تعالی څخه بیره د دې ټولو احکاماتو د منلو لپاره تر ټولو اسانه نسخه
چې انسان د خپل رب وبېریږي دا ټول احکامات پر ځای کوي نو واتقوا الله تاسو د الله تعالی څخه وبېریږئ چې دغه ټول احکاماتو د منلو آسانه نسخه ده ان الله یقینا الله عز وجل شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی یعنی که څوک د الله تعالی د احکام مخالفت کوي هغه ته سخت عذاب ورکړي صدق الله العظیم